باب حسن اسلام المرء. وقال مالك اخبرني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعيد الخدري اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة قد زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. امام بخاری باب دی خواله د اسلام دی یو تن زنانه دا نارینه دا مسلمان شو او پر خپل اسلام کې حسن پیدا کو. نو د اسلام کې د حسن معنا صدا نو هغه معنا دا چې په اسلام کې یو درست عقیده ساتل، د توحید یو سپیشلی او کلک او مضبوط عقیده د توحید ساتل، او د اسلام ډول دا دی چې د الله او رسول اطاعت په مینه او په محبت سره کول، په مینه او په محبت سره، چې ته عبادت کوي او تعالی خوند درکوي، د عبادت په تا باندې بوج نه وي. دا د اسلام خواله دی د یو تن. وای امام مالک خبر را کړی ماته زید زید اسلم چې ان عطا ابن یسار اخبره، چې عطا ابن یسار دله خبر ورکړی دی چې ان ابا سعید الخدری رضی الله تعالی عنه اخبره، خبر ورکړی دی عطا ته چې انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم، دی ابو سعید خدری د پیغمبر نه اوریدلی و، یقول فرمایل به اذا اسلم العبد، کله چې اسلام راوړي یو بنده او مسلمان شي او مشرب بالاسلام شي، نو په حسن اسلامه، د اسلام خشي. ستا پر اشار کی لیکي وای سوارا حسنا اگرزی اسلام د خکله به اعتقاده یوا و اخلاصه دعا او ودخوله فی الباطن والظاهر. د اسلام ډول دا دی چې دا یو خکله عقیده د توحید سازشي، او دویم ډول دا دی چې دی یو مخلص بنده خدا سازشي، او دریم دا چې دا اسلام د په ظاهری او باطنی ټولو حالاتو کې وردن نشي، په دې رګ رګ کې دا اسلام وردن نشي. ادخلوا فی السلم کافه، نو یکفر الله لری کوي الله پاک عنه لدنا کل سیئة هر گناه قد زلفها قد قدمها، چې هغه وړاندې کړې ده، هغه یې کړې ده، کومه ګناه یم چې کړې ده هغه ګناهونه ته الله اورجوي، او وکانه بعد ذلک القصاص، بیا د دې نه وروسته برابری دی، او د هغه برابري معنا دا ده چې الحسنة بعشر امثالها، نیکی د نیکی بدل یو په لس چنده دی، یو په لس چنده دی. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، قرآن وائی، او الى 700 ضعف، بلکې دا د نیکی بدل د الله له طرفه کله یو په 900 دوچندی باندې اوم کیدی شي، په 900 دوچندی باندې. او د الله د عدل مقام دا دی چې والسیئة بمثلها،
الله تعالی د بدی عذاب سړي له د بدی په انداز باندې ورکوي هغه پې دوچن کوي نه دا الله تعالی دا عدل او انصاف دی ها الا ان يتجاوز الله عنه مگر چې الله تعالی ورته معافي وکړي نو دا ځان له خبره ده چې الله یې عفه کړي په دغه چار حاشیه باندې د زلفها هم راغلی دی بالتخفیف او زلفها هم راغلی دی بالتشدید ولی ابي ذر ازلفها باب افعال استعمال شوی دی او وهما بمعنى خمانا د دواړو یوه ده یعنی معنا دا ده چې اسلفها وقدمها وکسبها دا درې معنی ترجمې دي زلفها معنا څه ده معنا یې دا ده چې وړاندې کړی دی دې لره لیږلی دی دې لره کسب کړی دی دې لره او الا يتجاوز الله عنها څه معنا ده الا ان تجاوز الله عنها عن السيئه فيعفو عنها او پرې کې دلیل دی لاهل السنه والجماعه چې عبد تحت مشیت الله بنده د الله د مشیت لاندې دی ان شاء الله تجاوز عنه که الله غواړي الله ورته معافي وکړي وان شاء اخذه وبینسي او ورد على القاطع لاهل الكبائر بالنار کالمعتزلة ورد پا اگا چا باندې چې اغي وای چې د کبائر خاوندان چې دي دا قطعا جنت لنشي تللی دا داغي اور یقیني دی لکه معتزله شو معتزله وای د اسلام نه وته دی ایمان نه وته کوپر کې داخل شوی نه دی او قول حافظ ابن حجر ان اول الحديث يرد على من انكر زيارة والنقصان في الايمان دا اوله حصه د حدیث رد کوي پاچا چې سوا کوي قرآن ایمان زیاتیږي او کمیږي نه ځکه لأن الحسن دا ډول چې دی دا متفاوت کیږي په درجاتو کې اگر چې عینی ورپسې شوی دی چې حسن د اوصافو د ایمان نه دی او نه لازمیږي من حيث هي چې اوصاف لا تقبل ذلك كما عرفت فيه كما عرفت في موضعه لکه خپل ځای کې دا خبر دا عینی او فتح الباري خو یو بالمقابل دي کنه یو شافعي المسلک دی او بل حنفي المسلک دی نو تعقبه عینی ورپسې شوی دی دا غي جواب ورته کړی دی بهرحال دا ځان له خبرې دي حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه کله چې خکی یو تن ستاسو اسلام خپل لره او د خوالي معنا موږ ذکره نو په کل حسنه يعملها هر نیکی چې دی کوي تكتب له بعشر امثالها لیکل کېږي دله په لس چند بدلو باندې الى 700 ضعف تر 900 چندونو پورې 900 چندونو پورې وكل سيئه يعملها او هر بدی چې دی کوي تكتب له بمثلها لیکل کېږي د لپاره په مثل د دغه ګناه باندې چې څونه ګناه کړی دونه سزا رباس باب احب الدين الى الله عز وجل ادومه محبوب ترین حصہ د دین او دلته ذکر د دین دی مراد ته عمل دی نو محبوب ترین حصہ د عمل د دین د عمل الله عز وجل تا ادومه دی چې همیشه یعنی لږ عمل خو چې همیشه دا د الله ډېر خوښ دی ډېر عمل خو چې وختي د الله خوښ نه دی لکه یو سړی راپاڅېده او د جمعې په شپه باندې ټوله شپه اوس نفل کوي او په باقي
هفته کې دی 2 رکعاتو ته هم نه راپاسي. نو که د دې په ځای چې دا ټوله شپه دی د سهاره پورې رڼی او د دې په ځای هره شپه 2 رکعاته وکړي نو دا ولې ښه دي. دا دغه ټولې شپې حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها. ونبي عليه السلام زما خواته راغی زما کره راغی او عندها امرأة د دې عائشې سره یوه زنانه ناسته وه نوم د دې حولاو. دا مشهوره عابده وه په مدینه کې مشهوره عابده چې د ورځې به روجي نیولې او ټوله شپه به الله ته ولاړه وه. نو یو ډېره نیکه صالحه ښځه وه. قال دا اصل کې ښه نسخه قالت دی عایشه وایي قالت من نه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا په خپل ځای ټیک دی. نبی علیه السلام فرمایل من هذه عایشې تا سره دا ښځه څوک وه؟ قالت فلانتو. دا فلانتو کنایه ده نوم یې ورته واخیسته چې دا حوله ده او تذکر من صلاتها. عایشه شروع شوه او نبی علیه السلام ته وایي چې دا ټوله شپه لمونځ کوي ټوله شپه. نبی علیه السلام عایشې ته وایي مه اکفف بنده شه دې خبرونه دا خبره به نه کې ټوله شپه دا ولاړی دا ټوله شپه ودرېدل دا سر ته رسولی شي. علیکم بما تطیقون لازم ونیسئ په ځان باندې د دین هغه کارونه چې طاقت یې لرئ. فوالله لا یمل الله حتی تملو په الله مې د قسمي چې الله نه تنګېږي حتی چې تاسو به تنګ شئ. چې ته په ځان باندې زیاتی کې نو الله د دې نه تنګېږي او د دې د بدلو نه خو سبا له به خپې خریلي بیا به هېڅ نه یی. او وکان احب الدین الیه او د محبوب ترین عمل الله ته ما داوم علیه صاحبه چې همیشه والی کوي په هغې باندې هغه کوونکی د هغې صاحب معنی کوونکی د هغې. او بل حدیث کې به راشي وان قل اگر که دا دی همیشه کوي دا ډېر معمولي عمل ولی نه. دا زمونږ را خلک یې د جمعې پر ورځ باندې چانده کېږي که نه نو ما زه یې ورځ ورته پاسم ورته وایم چې چالو کوي چې 10 روپۍ دي یا وړولی چې ورکوئ دا د جمعې په ورځ باندې په دې مخ کې جیب کې داسې کېدی او چې دا چاندي دا څادر ځي داسې پکې ور واچوئ. نو ډېر خلک ځای نه مایست داسې غلي شي زما خوا شاته ناست دا 10 روپۍ خو دونه شی نه دی که نه خو دا یو خپل عادت سازول پکار دي ځکه چې دغه دا یو لوټ چې د سلو مات کې یو لوټ نو هغه د څو جمعو د 10 جمعو شو د 2 نیمو میاشتو خو دا موږ خپل عادت لري احساس کړی نو ځکه وایي بابو زیادت الایمان و نقصانه. امام بخاری دا باب د نن نه تقریبا 14 یا 19 بابونه مخکې دقه سیخی دی بالکل کتاب الایمان چې شروع کوي نو هلته دا ویلي دي خو اصل کې د عمده چوټا کې دی د امام بخاری چې د ایمان مرکب ثابتول غواړي نو دې لپاره بېشماره ځله دی بیا تکرار هم کوي. نو بابو زیادت الایمان و نقصانه باب د صاحب تو بیان د زیاتېدلو د ایمان او د نقصان. ما تاسو به پوه کړي دا نزاع لفظي ده. اصل ایمان دغه د بخاري هم زیات او کمی پکې نه مني په حقیقت د ایمان کې او ثمراتو کې ابو حنیفه هم انکار نه کوي د ترکیب نه. نو جګړه کم ده
د یو په خبره باندې ځان مه پوه کوئ. او بله خبر دا چې بخاري خو ډېر وروستو راغلی که نه، دا خو د امام ابو حنیفه د شاګردانو شاګرد دی، دا خو د مکی شاګرد دی چې ثلاثیات د بخاري به راشي، زه به تاسو ته بیا ویم، هغه تقریبا د هغه نه ټول نقل دي. او مکی ابن ابراهیم خصوصي شاګرد دی د ابو حنیفه، وکی د هغه شاګرد دی او د بخاري هم استاد دی. عبدالله بن مبارک د ابو حنیفه شاګرد دی، د بخاري استاد دی. دا درې خو ماته معلوم دي. نو دا وایي چې زیادت د ایمان او نقصان د ایمان. وقول الله عز وجل، ادا آیاتونه ملته پیش کړي دي. وقول الله عز وجل، الله رب العزت فرمایي وزدناهم هدا. دا اصحاب کهف نوجوانان او زیاد کړو موږ دته هدایت، یعنی مؤمنانو نو نور هدایت او نور ایمان مولا زیاد کا. ويزداد الذين آمنوا ایمانا، زیاتیا کسان چې مؤمنان دي ایمان خپل لرا. او وقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. د نن مستاسو دین مکمل کا. نو پیدا ترک شیئا من الکمال، کله چې پریدي یو تن یو شی د کمال نه، نو په هو ناقص، د کمال نه چې یو شی لري کې نو هغه ناقص دي. نو دا امام بخاري آیاتونو نه صرف زیادت معلوم کو، نو دا کمال ورسره اسی قیاسا چې د کمال نه یو شی کم کې نو هغه ناقص شي. نو نقصان اوم ثابت کو د خپل وس مطابق او زیادت اوم ثابت کو. اليوم د نن ورځې نه ما ستاسو دین مکمل کو. آیو سره رسی وای کنه چې وای چې داسې د بدعتیانو داسې یو خبره کړې ده چې لا تغترر برواج احکام الهوى فرواجها عند العقول کاسده. اترى النبي اتى بشرع ناقص والله اكمله بنص المائده. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. دې ته اشاره کوي. لا تغترر برواج احکام الهوى، ما دوکا کېږه. لا تغترر، دوکا کېږه ما په دې چهل پهل د دنیا باندې، د دنیا د نعمتونو باندې ګورې دوکه نشي چرته. لا تغترر برواج احکام الهوى فرواجها عند العقول کاسده. دنیا را چهل پهل او دنیا را چلن دا د عقلمندو خلکو په نسبت باندې کوټه دی. فرواجها عند العقول کاسده. اترى النبي اتى بشرع ناقص. اے بدعتي ته دا ګوري چې محمد مصطفی را شریعت تیمګړی راوړی چې ته پکې ځان پرزیګ دی د مشرټا کې بچیا، ته پکې ځان پرزیګ دی. اترى النبي اتى بشرع ناقص والله اكمله بالنص المائده. په الله مې قسمی چې الله رب العزت دا دین په آیات د مائده باندې مکمل کړی دی. اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار. معلومه او مجهوله دواړه ټیک ده. راویسته کیږي د اورنا او یخرجو روزی د اورنا با من قال لا اله الا الله، اغه څوک چې دا کلمې ویلي چې لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، او د په زړه کې په اندازه د وربش باندې د خیر او د ایمان نوي. نو پته ولګېدله چې د ایمان ذرات ومي، ایمان دومره کمی
چې د اوربشې د دانې په پړک باندې نو کمی زیاتیا راغی که نه. دا امام بخاري ثابتوي. او دا اوربشې دا دانه وایي د غنم د دانې نه غټه ده. نو یو دې سره هغه خپل پکي که نه په هغې هم دا غټه ښکاري. خو دا دانه چې دا پک تلرم کې دا موږ اندازه کړې ده دا د غنم د دانې نه غټه راځي. او بیا چې د مس پټي وربشي خود غټي غټي. نو ځکه وایي دا نبی کریم او فرمایل چې په اندازه د وربش باندې د خیر او د ایمان نه پکې وي نو دی به د جهنم نه راویستی کېږي، دی به د جهنم نه اخر کار روزي. او ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير. روزي با راویستی کېږي به اور نه هغه څوک چې هغه دا کلمه ویلي د توحید او په زړه کې په اندازه د غنم د دانې عمره خیر یعنی ایمانی. نو پته ولګي دا چې دا د غنم دانه قدرې د وربشي نه کمه ده، نو کمې زیاتې. او ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خیر. او روزي بره دی جهنم نه هغه څوک چې کلمې ویلي او په زړه کې په اندازه د ذرې باندې د خیر وي. ذره دا دغه ذراتو ته وایي چې دا کوم په دې هوا کې الوزي. دا هم عبدالله زی عباس وایي چې سړی د خاوره کې لاس هسې راواچوي او بیا یې داسې سڼ وی او د هغې نه دا ذرات وغورځېږي. دا هم دي ذره دي سور نري میږي ته هم وایي. او ذرات چې د نور په دې شعاعو کې دا اوړي راوړي لکه په کوټه کې سورې دی او په دې ژمي کې په هغې کې دا نور راښکاره شي نو په هغه دننه چې کوټه کې هغه نور ته ګوري نو ذرات پکې تاویږي. دغه ذرات دي. او یو خو هغه ایټمي ذره ده که نه پوهېږئ. نو ایټمي ذره هم دغه شی ده چې دا ایټمي ذره دی دا ترجمه کوي چې دا په سترګو نه ښکاري، دا په دوربین باندې نه ښکاري، په خوربین باندې نه ښکاري. او دا یو نه د ډېرې دي او دا راجمع کېږي او قوت او طاقت ته سازي. دا دهریان هم دا مني. او چې ورته وایي الله نو چې کوم شی موږ په سترګو نه وینو هغه موږ نه منو. لکه تا خدای غر کا ذره مخلوق دی تا په خپله ویل چا په نظر باندې راځي په توربین او په خوربین نه راځي او ته د هغې باوجود منې الله دې غر کا او الله رب العزت نه مني، خالق نه مني. پوهېږئ په دې باندې ډېر خلک اوس هم په دې کندو کې پروت دی. الله دې تې وباسي. ډېر خلک په کندو کې پروت دی. دا شیطان داسې په خپله قبضه کې اخیستي دي. قال ابو عبد الله واي بخاري قال ابان حدثنا قتاده حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم واي د نبی علیہ السلام په حواله من ایمان مکان خیر. هغه چې دا حدیث نقل کړی انس نو هغه د ایمان په ځای باندې د خیر لفظ ویلی دی. من ایمان یعنی من خیر. او خیر او ایمان امام بخاری یو شی ګڼي. حدثنا حسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العميس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اليهود اویلی یو سړی د یهودیانو نه قال له یو یهودي سړی عمر ته وایي یا امیر المؤمنین نو مسلمانانو مشره آیة فی کتابکم
یو آیات ته ستاسو په کتاب قرآن کې تقرؤونها تاسو لولئ هغې لره لو علینا معشر الیهود که دا آیات منګه ته تورات کې راغلی وی ډلې د یهودو باندې نزلت دا نازل شوی وی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا منګه دغه ورځ باندې به عید مناوولې داسې اوچت آیات تاسو له الله درکړی دی قال ایو آیت قال عمر ورته وایي یهودیه کوم آیات دی چې ته راته ښې قال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا آیات دی کنه د نن نه مې ستاسو دین مکمل کو او پوره مې که په تاسو باندې خپل نعمت لره او پسند کړی دی ما ستاسو لپاره اسلام بحیثیت دین قال عمر ورته وایي قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة حضرت عمر ورته وایي یهودیه ما ته هغه ورځ هم یاده ده ما ته هغه مکان هم یاد دی چې دا آیات پکې نازلېده په پیغمبر اسلام باندې او پیغمبر اسلام ولاړ دی په عرفات کې او دا ورځ ګورې د جمعې وه چې دا نازلېده دا موږ اختر مناو کړی دی ته موږ ته مه ښایه باب الزکاة من الاسلام امام بخاری باب دی دا زکات هم د اسلام برخه ده ګوره ډېر خلک په مونږ کې د زکات نه خبر هم نه دي او بیا زمیندار خلک نه دي دې کې ډېر ناپوهه شته چې دا زکات څه شي ته وایي او ما ورته ویلې که دا لا اوس کو دوره ورته یاد و چې شته خو شته او په دای کې تېروته او حساب کې تېروتی دی نو الزکاة من الاسلام زکات هم د ایمان او د اسلام برخه ده وقوله تعال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما امروا دی خلقو ته حکم نه دی شوی مگر د دې خبرې چې بندگی کوي د الله په داسې حالت کې چې خالص کوونکي الله لره تابعداري حنفاء په داسې حالت کې چې راضي کیدونکي یی الله تعالی تمام دینونو باطلونه ويقيم الصلاة او دروي مانزل را ويؤتوا الزكاة ورکوي زکات وذلك الدين القيما دا دینی مستقیما دا برابر دین دی سیدھا اللہ تتلے دے جنت لار تلے دا حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نجد نه راغی نجد اصل کې لوړې علاقې ته وایي دا تهامه چې دا جوړې علاقې ته وایي نو دا مکه معظمه او مدینه منوره جوړه کې دي د ریاض په مقابله کې او ریاض چې کومه دی نجد دا د حجاز او د عراق په منځ کې چې کومه جزیره وه دا د ټولو نه لوړه ده اوس په موجوده دای کې لوی ښار چې آباد دی د ریاض نو دا په نجد کې دی دا نجد دی نو د نجد د علاقې نه راغلی و او سائر الرأس ببر سر و لکه ډېره عمر مزل کړی و نو د خپلو سر انزل او دا ویښتو ګومنځولو ته غریب تیار ساز نه و نو ببر سر و او نسمع دوی صوته اورېده موږ ګونار د اوازه ده تیز ګونار یې کورار لورې را روان دی او ګونیږي خو موږ پې پوهېدو نه ولا نفقه ما یقول موږ نه پوهېدو چې دا میلمه څه وایي
حتى دنا حتی چې رانږدې شه مجلس ته فاذا هو يسأل عن الاسلام چې ګورو نه صحابه دی د رسول الله نه تپوس اسلام په باره کې کوي. فقال یا رسول الله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام جواب ورکوي هغه وایي مل اسلامو نو نبی علیہ السلام جواب ورکوي 5 صلوات فی اليوم واللیله اسلام عبارت دی د 5 منځونو نه په شپه ورځ کې. نو ګوره مونځ عمل دی او قرآن پیغمبر خدا ترجمه کوي د اسلام منځونو ته اسلام ویو. فقال هل علی غیرها د مېلمه وویلې په ما باندې دې نه علاوه نور منځونه شته د 5 نه؟ قال لا الا ان تطوع مگر که ته نفل کوې دا ځان له خبره کېدای شي دا وي تر وروستو بیا دغه شوي دا پیغمبر خوا په یو موقع کې ویلې چې الله تاسو باندې یو بل مونځ چې کوم دی لازم کړی دی نو دې وجې نه دغې ته مونږه واجب وایو د اختر منځونو ته هم مونږه واجب وایو او د دې ماښام د 2 رکعاتو او سهار 2 رکعاتو سنتو ته هم واجب ویلي شوي دي. قال وذكر له رسول الله صلی الله علیه وسلم الزکات نبی علیہ السلام ورته زکات دغه وکړو چې اسلام یو خوی زکات هم دی. قال هل علی غیرها زکات را باندې علاوه نور څه شته؟ قال لا نه الا ان تطوع مگر که نفل ورکې نو چې څومره ګوړه په اوبو کې اچې نو شربت خوږېږي لکه تا زکات لږ کېږي او ته ورسې 2 دړۍ د خپل دغه نه راواچې نو دا ډېره مزیداره ښه الا ان تطوع قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صيام رمضان قال هل علی غیره د رمضان نه را باندې علاوه نور وشته؟ قال لا الا ان تطوع. قال وذكر له رسول الله صلی الله علیه وسلم الزکات نبی علیہ السلام ورته زکات هم ذکر کړ. دا روي ته دا الفاظ نه دي معلوم دی وجې نه په دې الفاظو دی استعمالوي چې وذكر له رسول الله صلی الله علیه وسلم الزکات دې مېلمه ته نبی علیہ السلام د زکات ذکر هم وکړو. قال هل علی غیرها؟ قال لا الا ان تطوع. قال فادبر الرجل اوس دې که ډېر عبارتونه پاتې شو خدا اصل کې د راویانو خبره ده. بعضې راوي اختصار کوي کله نو بعضې حصې د حدیث پرېږدي. فادبر الرجل وهو یقول سړی روان شو او وایي والله لا ازید على هذا ولا انقصه زما دې په الله قسمي چې زه به په دې باندې زیاتې هم نه کوم او د دې نه به کمې هم نه کوم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم افلح ان صدقه نبی علیہ السلام فرمایل دا سړی کامیاب دی که رښتیا وایي. نو پته ولګېدله چې صرف په فرایضو باندې هم سړی کامیابېدی شي که نوافل او سنن ورسره نه وي که نه نو په دې هم کامیابي راځي خو په دې باندې ډېروالی راځي ځکه چې طول د اعمالو کېږي نو فرایض به اول تلي نو چې فرایض کم شي نو بیا به وایي دا سنن او مستحبات دا پکې وله ور واچوئ نو تله به وله په هغې باندې درنوي بیا د دې وجې نه دا نوافل سپک مه ګڼئ دې له زور ورکوئ دا ډېر کوئ. ان شاء الله باب اتباع الجنازه من الايمان نه به خیر بیا سبق وایي.